د حکومت د طرفه چې کم د 15000 روپۍ اعلان شو هغه 15000 روپۍ چې دی هغه شروع شي او تاسو خپل 15000 روپۍ چې دی هغه وسره غستې شي دا دوه قسمه روپۍ دي یو د وزیر اعلی د طرفه دی یو د وزیر اعظم د طرفه دی د وزیر اعلی د طرفه 10000 روپۍ دي او د وزیر اعظم د طرفه چې دی 15000 روپۍ دي دا 15000 روپۍ چې دي دا په ټول ملک ورکړل کیږي لکه دا په ټول صوبو کې چې دا به تاسو ته ملويږي خو د وزیر اعلی د طرفه چې کم د 10000 روپۍ اعلان شوی دا به خالد تاسو ته په خیبر پختونخوا کې ملويږي نو کوم کسان ته چې د 9999 میسج راغله ده نو هغه ته به دغه 15000 روپۍ ملويږي دا میسج به هغه کسان ته راځي چې کوم کسانو د بېنظیري د روپو لپاره رجسټریشن کړی لکه بېنظیري دفتر ته تللی او هلته کې رجسټریشن کړی او دی په جانچ پړتال کې لا پراتی دې ته لا د بېنظیر روپۍ چې دي دا نه میلاو شي او د دې سکور د 32 نه کمی نو په یو ویډیو کې موږ ویلو چې د 32 نه سکور د چا کمی نه هغه ته به دا 15000 روپۍ چې دي دا ملويږي ناقص وي ته دروغ د 32 نه چې په کمی نه هغه ته د بېنظیر روپۍ ملويږي او ته چې د بېنظیر روپۍ چاته ملويږي نو هغه ته به دا روپۍ چې دا منه ملويږي نو روپۍ خو هغه کسان ته ملويږي چې کم زاړه کسان دي او دا هغه سکور د 32 نه په کمه ده هغه ته د بېنظیر روپۍ ملويږي بدی کې چې دی 1 کروڑ کسان دي د بېنظیر په پروګرام کې 1 کروڑ کسان چې دی هغه یو ځای شي دی هغه ته دغه 15 د بېنظیر د روپۍ چې دی دا ملويږي خو ځینې داسې کسان دي چې دا هغه وسم د 32 نه سکور کم دی او هغه دی پروګرام ته نه دی وردن نکړي د کوم کسان چې سکور د 32 نه په کمه ده او هغه په جانچ پړتال کې دي او هغه دی پروګرام ته نه دی وردن نکړي نو هغه کسان ته چې دا 15000 روپۍ به ملويږي دا هغه سکور د 32 نه په کمه ده خو لالن سات چې دی هغه ته بېنظیر روپۍ چې دی نه ملويږي کوم کسان ته چې د بېنظیر روپۍ ملويږي نو هغه کسان ته چې دا روپۍ به نه ملويږي ځکه هغه دا کوشش کوي چې موږ ته دا روپۍ ملو شي نو دغه کسان ته به دا نه ملويږي د کوم سکور چې د 32 نه په کمه ده او هغه د بېنظیر د پروګرام د پر رجسټریشن کړو به سکور د 32 نه په کمه راغلی نو هغه ته به دا روپۍ ملويږي او هغه ته به د 9999 نه چې میسج راځي وس هغه دا ویل دي چې په دغه شناختی کارت باندې کستاسو بل نمبرې تاسو هغه نمبر ته چې دا میسج بم درځي نو تاسو د خپل میسجونو ځای وګورئ کستاسو د میسجونو په ځای کې دغه میسج پروت دي نو تاسو ته به دا روپۍ چې دي دا ملويږي ځکه ځینې کسان نه نمبر یا بند شوی دی یا نمبر چې دی پردی ورکړی دی نو که پردی ورکړی هغه بل کس ته دا میسج راغلی نو هغه ته به دا نه ملويږي کوم شناختی کارت چې تاسو هلته ورکړی نو دا به دغه شناختی کارت په نمبر باندې چې دی دا روپۍ ستاسو پرتي خو ځینې کسان ته HBL کنیکټ دغه ځای کې لیکلی دی چې د HBL کنیکټ نه تاسو دغه روپۍ راځي ځینې ته ایزي پیسه لیکلی ځینې ته الپلا لیکلی دی نو کوم کسان ته چې دا نومونه لیکلي که ایزي پیسه درته لیکلي نو دا په ایزي پیسه ډیوایس چې دی هغه کسانو سره چې کوم د موبایل په شان شی تاسو چې پکې ګوتې لګوئ نو دا به تاسو ته د هغه ماشین نه چې دی دا روپۍ به ملويږي که HBL کنیکټ لیکلی نو تاسو بیا HBL کنیکټ چې دی هغه به ګورئ هغه هم د ایزي پیسې په دوکان کې اکثري په ځینې ځایونو کې نو HBL کنیکټ هغه ماشین نه چې دی د هغې نه به دا روپۍ تاسو درکوي یا به د الپلا نه درکوي الپلا هغه دی کوم ته چې د بېنظیر د روپۍ تاسو ته ملويږي نو هغه د الپلا بینک هغه ډیوایس چې دی کوم ماشین چې دی هغه نو په هغې باندې تاسو ته د بېنظیر روپۍ چې دي دغه ملويږي نو که تاسو ته په میسج کې کم یو لیکلی نو تاسو به هغه ځای ته ځئ داسې نه تاسو په ایزي پیسه کې چیک کوئ نو بیا به هغه تاسو وایي چې ستاسو روپۍ نشته ځکه ځینې کسان وایي موږ لاړ شو موږ ته میسج راغلی دی او موږ ته وایي چې نشته نو په میسج کې ګورئ چې په میسج کې درته څه لیکلي نو تاسو هلته کې چیک کولی شئ نو اوس لاړ شئ او خپلې روپۍ چې دی دا چیک کړئ ځکه دغه 15000 روپۍ راغلي دي چې تاسو راواله تاسو دغه روپۍ چې دي دا په وخت باندې میلاو شي ځکه که دا روپۍ تاسو راوانغستې نو دا به د حکومت خزانې ته چې دی دا به واپسې ځي او دا روپۍ به تاسو ته نه میلاویږي او دغه شانتې د 10000 روپو چې دی د هغې دپاره اوس هم ویریفیکیشن کېږي ګوتې لګولی کېږي نو لاړ شئ او خپلې ګوتې هر سره ولګوئ چې 10000 روپۍ چې دي دا راته هم میلاو شي